بسم الله الرحمن الرحیم. یو مسلمان د رمضان پشپو کې چې مونږ کوي نو د هر رکعت په بدل 2.5 نیکه ورلا لیکلی شي، یعنی د هر رکعت په بدل د 2.5 نیکو ثواب ورکولی شي، او په جنت کې به ورله الله پاک یو مکان جوړی د سرو یاقوتو نه. د دې مکان به شپېته دروازې وي، په هر دروازه به د سرو زرو یو محل وي او سره یاقوت به پکې لګېدلی وي. رمضان المبارک کې 20 رکعاته تراوی وي. د نورو انعاماتو نه علاوه 2.5 نیکه په یو رکعت، نو 50,000 نیکه په تراو باندې بنده ته ملاویږي. که خدای چاله وس ورکړي نو نور نوافل او ډیر رکعتونه دی وکي. د رمضان په میاشت کې که د شپې وي که د ورځې وي، الله پاک ول دغه نیکه ثوابونه ورکوي، او په جنت کې یو لویه اونه داسې ورکولی شي چې 500 کاله د هغې د سوري لاندې په سورلی باندې مزل کیدی شي. رمضان المبارک برکتی میاشت کې بشمیره رحمتونه برکتونه نازلیږي. په دې میاشت کې د تراویح مونځ کول دا سنت مؤکد دی. بعض خلک د سستی په وجه ټوله میاشت تراویح نه کوي، او بعض خلک څه تراویح کوي او څه نه کوي. نو د دې ډیر ثواب او لوی برکتونو نه دا خلک محروم پاتې کیږي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، حضور علیه السلام فرمایلی دي چې الله پاک پتا سو د رمضان روزي فرض کړي، او ما ستاسو د پاره تراویح سنت کړي. کم بنده چې د ایمان او ثواب په نیت باندې د رمضان روزي نیسی او تراویح هم کوي، د تمام گناهونو نه داسې پاکیږي لکه چې د مور په کوم ورځ پیدا شي او د ګناه نه پاکي. نو تراویح سنت مؤکده دي. تراویح د نارینا زنانا دواړو د پاره ضروری دي. د ماسخوتن د مانځه نه پس یې وخت شروع شي او د پیشمنی د ختمېدو پورې دا ټول ټیم د تراویح د پاره دی. خو مستحب طریقه دا ده چې تراویح د ماسخوتن مونځ نه پس پیوس وشي. که څوک تکلیف کې وي، ستړی وي، ستومانه وي، یا بیماری لږه ډډه لګول غواړي د عذر د وجې، نو هغه که تراویح لیټ کې او پیشمنی په وخت کې وکړي نو هم وبشي. خو مستحب طریقه دا ده چې څه ټیم کې د ماسخوتن مونځ وکړي چې سمدستي 20 رکعاته تراویح هم وکړي. که یو بنده ماسخوتن داسې وخت کې مسجد ته راورسېده چې فرض ترې شوي وي او تراویح شروع وي، نو دا بنده به اول فرض مونځ وکړي، بیا به 2 رکعاته سنت وکړي. نو د هغې نه پس د امام سره د تراویح په مانځه کې به شامل شي. چې څومره تراویح پاتې هغه به امام سره وکړي، او وتر به هم د امام سره په جمع باندې وکړي. نو د هغې نه پس پاتې تراویح به ځان له وکړي، چې 100 رکعاته ترې نتلي دي هغه به د وترو نه پس ځان له وکړي. په تراویح کې هر 4 رکعاته چې وشي نو بیا دومره ساعت کېناستل پکار دي چې په څومره ساعت کې دا 4 رکعاته شوي. دا عمل او دا طریقه مستحب ده. خو که دومره ساعت ناسته اسې بیسه کېږي نو بیا جمع کمیږي، یا خلک د جماعت نه کټار شي، جماعت ته نه راځي، نو کم از کم دومره
ناس ته بیا پکار ده چې دا تسبیحات پکې وویل شي. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. کم از کم چې دومره الفاظ وویل شي د 4 رکعاتو نه پس، نو بیا د باقی تراو ته بنده ودرېږي. په تراو کې د قرآن شریف ختم یو ځل سنت دی. بنده په خپله قرآن شریف تراو کې ووي، که خپل یاد نه دی نو د بل نه ووري حافظ ورته ولاړي تراو کې، او دی ورپسې شاته مقتدي د نیت یې تړلی دی او د قرآن ختم کوي، نو دواړه په دې باندې د سنتو غاړه خلاصیږي، د سنتو برکت ملاویږي. د سستۍ په وجه باندې دا سنت پرېښودل نه دي پکار. یو حافظ صاحب چې یو ختم وکړ، د هغې نه فارغ شو، نو بیا بل جماعت کې بل ختم کوي، نو دغه دویم ختم په بل جماعت کې چې کوي، نو دا بیا هم سنت دی، نفل نه دی. که بیا بل جماعت ته لاړ او دریم ختم کوي، نو هغه دریم ختم هم سنت دی، نفل نه دی. دا د څوک نه وایي چې ړومبی ختم یې کړی دی نو سنت ادا شوي دي، باقي ورپسې زموږ نه کېږي. دا خبره خطا او غلطه ده. حافظ صاحب چې په جماعت کې د تراو یو ختم وکړو، خلاص شو، ورپسې بیا بل کوي، بیا بل کوي، بیا بل کوي، نو که څومره ډېر یې وکړل نو ټول ختمونه د تراو دا سنت وي، دا نفل نه وي. د قرآن ختم په تراو کې چې وشي نو دا نفل نه، دا سنت درجه لري. د زنانو په تراو کې جمع کول نشته، په جمع سره زنانه به تراوی نه کوي، او نه په زنانو باندې د تراو ختمول قرآن ختمول لازم دي. زنانو باندې نه د تراو امامت او جمع کول شته، او نه په د قرآن ختم په تراو کې لازم دی، ځکه چې د زنانو جمع مکروه تحریمی یعنی ناجائز ده. البته که یو کور کې 2-3 خویندې حافظانې وي، نه یوه خور به امام شي او بله یوه یا 2 به یې مقتدیانې شي، په نمبر به یو بل ته قرآن اوري چې دا قرآن یاد پاتې شي، هیر ته نه نشي. نو دا عمل جایز دی، ګناه پکې نشته، خو په شرط د دې چې اعلان به نه کوي چې فلانه کره بنن راځي او هلته به د قرآن ختم او د تراو اقامت کیږي. نه دا اعلانونه او دا راغوستل به جایز نه وي. نور زنانه که 2-3 خویندې په خپله حافظانې وي او یوه خور امام شي، 2 یا یوه خور ورپسې د مقتدي په ځای ودرېږي، نو د دوی دا تراو په دې نیت چې دا قرآن یاد پاتې شي، نو دا جایز دی، ګناه پکې نشته، خو په شرط د دې چې اعلانونه به نه کوي، د کلي نه نورې زنانه به نه راغواړي. د تراو په ختم کې بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل په زوره ویل سنت طریقه ده. ټول قرآن پاک کې یو ځل سورة النمل کې بسم الله ده، د هغې نه علاوه یو ځل به بیله په زوره بسم الله الرحمن الرحیم حافظ صاحب وایي. تراوی 6 رکعات دي، د 4 مذهبونو امامانو نه 6 رکعات تراوی ثابت دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 6 رکعات فرمائی. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دوی ټول 6 رکعات تراوی فرمائی چې دا سنت دي. د دې نه کمې تراوی سنت نه دي، د 6 رکعاتو نه کمې تراوی دا سنت نه دي. حضور علیه السلام خپل 3 شپې په جمع باندې تراوی کړي دي، ثابت دي. صحاح 6 د احادیثو 6 معتبر کتابونه دي،
په هغې کې یو صحیح روایت کې هم دا تعداد نقل نه دی چې څو رکعاته حضور علیه السلام کړي دي. البته خلفای راشدین، تمام صحابه کرام او تابعین د هغوی نه 20 رکعاته تراو باندې همیشه عمل ثابت دی، اجماع په ثابت ده. په ظاهر دا د حضور علیه السلام د عمل تفسیر دی، ځکه حضور علیه السلام فرمای علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، پتاسو باندې زما سنت لازم دی او د خلفاء راشدین المهدیین سنت در باندې هم لازم دی. نو 20 رکعاته تراوی کول د خلفاء راشدین نه سنت عملی ثابت دی او قولی 20 رکعاته د پیغمبر علیه السلام سنت دی، دیتا سنت قولی وی. حضور علیه السلام فرمایی چې د دوی په طریقو باندې روان شي. ندی صحابه کرامو 20 رکعاته تراوی کړی دي، نه دا سنت قولی دی، حضور حکم را کړی چې د صحابه په نقش قدم روان شي. حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د حضرت عمر رضی اللہ عنہ په دور خلافت کې موږ صحابه کرامو او تابعینو 20 رکعاته تراوی کولې او 3 رکعاته بم وتر کولې. صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ مخکې فرمائی د عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت کې دغه وخت کې صحابه کرامو او تابعینو د رمضان په میاشت کې 20 رکعاته تراوی کولې. د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور تبرا شو. نو د عثمان غنی رضی اللہ عنہ په دور کې خاص صورتونو سره تراوی 20 رکعاته بکیدلې. اوږد قرائت به پکې و، دومره اوږد قرائت چې خلق بستړي شو، نو بعضې بندیان د مسجد ستنو سره به ولاړو، هغې سره به یې ډډه ولګوله، خو 20 رکعاته تراوی به پوره کولې. دارنګې یحیی ابن سعید رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سړي له حکم ورکړ چې دې خلکو ته 20 رکعاته تراوی وکړه. ابو عبدالرحمن سلمی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت علی رضی الله عنه د رمضان په مبارکه میاشت کې یو قاری ته حکم وکړ، وی خلکو ته 20 رکعاته تراوی وکړه او وتر لبا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل مخ کې شو، وړاندې بشو. قاری به مخ کې 20 رکعاته تراوی به قاری وکړي او علی رضی الله عنہ به وتر الله خپل مخ کې کېده. زمونږ په جماعتونو کې هم دا طریقه چلیږي او په دې عمل کیږي. خپل امام فرض په خپل وکي او وتر هم په خپل کوي او ختم کې حافظ سے مخ کې کی، نو دا سنت طریقه ده. امام د جماعت د مسجد هغه به فرض هم په خپل وکي او وتر لبم په خپل مخ کې کیږي، جمع به ورکی او منځ کې تراوی 20 رکعاته دی حافظ سے په مخ کې کوي، او یا که امام سے په خپل حافظ قرآنی نو دی به په خپل ختم وکي. نو دا سنت طریقه ده. عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ عنہ فرمائی وی مدینہ منوره کې بعد رمضان په میاشت کې حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خلکو ته 20 رکعاته تراوی کولې، 3 رکعاته به وسره وترم کول. په دې 20 رکعاته باندې د تمام صحابه کرامو، تابعینو او د امت اجماع راغلی ده. عبداللہ ابن مبارک رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه استاد تیر شوی دی، هغه هم 20 رکعاته فرمایي. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي وی ما په مکه معظمه کې 20 رکعاته تراوی لیدلې دي. خلکو به په دې باندې عمل کو او دارنګ امام مالک رحمت الله علیه خو به 36 رکعاته کول، 14 رکعاتونه به امام مالک رحمت الله علیه کول. 20 رکعاته به تراوی وکړي
او چې څلور رکعاته تراوی به وکړي بیا به امام او مقتدیان آزاد پرېښول وی لاړ شي څلور رکعاته نفل وکړي. نو امام او مقتدیانو به د څلور رکعاته تراوو نه پس څلور رکعاته نفل وکړل. نو بیا به څلور رکعاته تراوی وکړي. نو په دې ترتیب چې به شل رکعاته تراوی وشوې نو 14 رکعاته به زیاتی نفل هم کړي. د مکې معظمې چې کم امامانو هغې به څلور رکعاته تراوی وکړي او دې نه پس به امام او مقتدیانو په شریکه یو طواف وکړ. نو شل رکعاته تراوی او څلور طوافونه به منځ کې راغلل. په مدینه منوره کې بعد د طواف کولو انتظام نو مدینه منوره کې هغوی به څلور رکعاته نفل منځ کې کول. نو شل رکعاته تراوی دا سنت دي د صحابه او د امت په اجماع باندې. په دې باندې صحابه کرامو د هغه وخت نه تر اوسه پورې ټول امت اتفاق کړی دی. په دې کې د سره چا هم اختلاف نه دی کړی. څلور واړه امامان په دې باندې متفق دي. د مذهبونو خاوندانو 8 رکعاته تراوی کله هم نه دي کړی. په هندوستان کې یو ښار دی دهلی. نو په دهلی کې یو نوی مجتهد پیدا شو چې ځان مشوره او علم وسره نو خو د ځان عالم جوړ کړو او خلکو ته وی چې 8 رکعات دي 10 رکعات تراوی نشتا. نو دغه نوی پیدا شوی مجتهد یو ځل یو عالم شیخ محمد رحمت الله علیه راغی او د 8 رکعاتو تراو بارکی وسره بحث کاو. حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه وته او فرمایل چې ګورا کتا پسې د محکمه مال د طرفه اطلاع راشي چې ستا په ذمہ د حکومت جرمانه ده هغه داخله کا. نو وی ته به د نمبردار نه تپوس کې چې دغه جرمانه څومره ده. وی هغه نمبردار ورته ووی چې 8000 روپۍ دي جرمانه 8000 روپۍ ده. وی بل ورځ د بل نمبردار نه تپوس وکړو چې هغه جرمانه څومره ده. نو هغه بل نمبردار درته ووی چې 12000 روپۍ ده. او په درېیمه ورځ د نور هم شک و. نو وی داسې راغلی د بل نمبردار نه د تپوس وکړو چې هغه جرمانه څومره ده. نو وی دغه درېیم ګړي نمبردار تا ته ووی چې دغه 20000 روپۍ جرمانه ده. اوس چې ته قچرو ته لاړ شي د جرمانې داخلولو دپاره نو څومره پیسې به ځان سره وړې. زمونږه شیخ محمد رحمت الله علیه د دغه مجتهد نه تپوس کوي وی ته چې قچرو ته ځې جرمانه ادا کوې نو څونه پیسې به وړې. ځکه چې ستا خو تردد او شک دی. چا راته وي 8000 چا وي 12000 چا وي 20000 ته به 100 روپۍ وړې ځان سره عدالت ته. وی هغه مجتهد ورته ووی چې صاحبه 20000 روپۍ به وړم که جرمانه لږه وه یعنې 8000 وه یا 12000 وه نو که جرمانه لږه وه خو زما پیسې دي ما سره باقي به په جیب کې پاتې شي. او که لږې پیسې جرمانې دپاره یوسم او هلته رانه ډېرې غوښتلې کېږي ما 8000 یا 12000 یوړې او هلته رانه په جرمانه کې 20000 غواړي نو دا باقي پیسې به د کم ځای نه راوړم. ما به لږې وړي نو دا باقي مانده انتظام به د کم ځای نه کوم. یا به کور ته راځم کړېږم به یا به چانه قرض غواړم نو کور ته راتللم ممکن دی قرض غوښتلم خو منځ کې کړو پکې ستا. نو شیخ محمد رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي همدغه شان د تراو حساب واخله چې د تراو باره کې دا خلک د ځانه وایي 8 رکعات دي څوک وایي 12 رکعات دي او د صحابو نه 200 رکعاته ثابت دي. نو که تا 8 رکعاته یوړل په ورځ د محشر الله راته وایي چې ماله 200 رکعاته راکړه نو ته خو کور ته پیسو پسې تلی شي خو په آخرت کې به بیا باقي تراو رکعاتونو پسې چرته ځي.
کته وی چې چانه بقره زو غواړم نو یو نیکی هم په آخرت کې څوک چاله قرض نه ورکوي د یوې نیکۍ د غوښتو نه رضان بچکول لپاره خلک به خپل خپلوان پرېږدي او تښتي به مخ به پناه کوي سر به پناه کوي نو معلومه شوه چې 20 رکعاته تراویح دا افضل دي او دا سنت مؤکد یعنی لازمی سنت دی په ورځ د محشر به الله د 20 رکعاته تراویح تپوس کوي نو دې کې یو سوال راغی چې 20 رکعاته تراویح دا خو لازم او سنت دي خو که فرض کا یو بنده روزه نشي نیوي او بیمار دی یو بنده بیمار دی د عذر په وجه روزه ته نه پاتې ده او ډاکټر ورته ویلي دي چې روزه به نه نیسي تاله روزه نیول ښه نه دي نو دې بنده خو روزه پرېښوه نو د شپې تراویح به کوي که به نه کوي نو کتابونو د فقه ظاهره کړې ده وایي دا بنده به تراویح بیا هم کوي چې کولی شي یو بنده داسې بیمار دی چې صرف نهره او لږه تنده نشي تېرولی روژه نشي نیوی او نور منځونه کولی شي نو دې روژه د ډاکټر په هدایاتو باندې عمل وکړي روژه به ونه نیسي عذر د بیمار دی او تراویح کولی شي منځ کولی شي نو تراویح به بیا هم کوي دا نه چې څوک روژه نه نیسي نو تراویح به نه کوي که څوک روژه نیسي او که نه د عذر خبره راته کوم که د عذر په وجه څوک روژه نه نیسي نو هم تراویح به کوي دارنګې که اکثر زنانو ته مسله راشي د دې خواهش دی چې موږ ته په یو رکعت باندې 2.5 نیکۍ میلو شي او بیا په 20 رکعت تراویح باندې 50,000 نیکۍ مفتو کې میلو شي د هر چا خواهش دی نو زنانم پاکیزه حیادار زما خویندې په کورونو کې ناستې دي هغې هم دا خواهش لري چې زموږ د هم دغه رویړیا نیکۍ حاصلې شي او زموږ عملنامه د هم ډکه شي خو کله کله عذر پیښ شي او د هغې عذر د وجې روژه هم پاتې شي او منځونه تراویح وغیره هم پاتې شي نو په داسې وخت کې زنانو دپاره ما یو تحفه راوړې ده هغه به زه تاسو ته پیش کړم چې د کمې زنانه عذر پیښ شو په خاص ایامو کې روژه هم نشي نیوی مونځ هم نشي کولی د تراویح په ټیم کې تراویح هم نشي کولی عذر راغی نو په داسې وخت کې اودس چارهدام دې وکړي او د هر مونځ په ټیم کې یوازې د تراویح خبره نه کوم د هر مونځ په ټیم کې داسې بیماره زنانه اودس چارهدام دې وکړي او مصله دې خوره کړي په جانماز دې کښېني مونځ خو کولی نشي نو په جانماز دې هسې کښېني او تسبیح دې راوالي یو وظیفه درته ښیم د اوسه ځان ویښ کې یادې کې داسې حالاتو کې زنانه په جانماز کېناسته د مونځ څومره ټیم لګېده هغومره ټیم د دې وظیفې له ورکړي سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا الفاظ یو ځل بیا ویم چې ستاسو یاد شي هر زنانه د ځان سره اووی دا الفاظ سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم یو ځل بیا ویم سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا الفاظ چې زنانا د بیماری حالاتو کې په مصلی ناست او د چارهدام کړی او دی اووی نو چې یو ځلې اووی نو په دې به څونه ثواب میلاویږي څه به میلاویږي وایي 1000 رکعتونو قبول شوي ثواب به ورته میلاو شي دا تسبیحات چې زنانا یو ځل اووی نو 1000 رکعتونه قبول شوي د دې ثواب به ورته میلاو شي وسره او یا زره ګناهونه د عملنامې نه بروان شي او یا زره ګناهونه به ورته معاف شي او ورسره د جنت عالیشان درجې او مقامات بم الله ورکی او ورسره دا کم الفاظ چې اوی د دې الفاظو د یو لفظ په بدل به ورله
یو نور الله ورکی چې دا نور به ول دنیا م روخانه کی قبر م روخانه کی او آخرت به م روخانه کی او د دې زنانا په بدن کې چې څومره رګونه دي د هر یو رګ په بدل به الله دې زنانه لا د حجونو د عمرو ثوابونه ورکوي چې دا دومره نیکه په دې دومره مختصرو الفاظو باندې الله ورکوي نو پکار دی چې کم از کم د رمضان په میاشت کې زنانه دا عادت جوړ کی اول خو که بیماری نه وي روزه دی ونیسي نفل دی وکي منځونه دیم کوي تراویح بم کوي په اهتمام سره د قرآن تلاوتونه او ختمونه بم کوي وظیفې بم کوي خو که کله عذر پیښ شو نو د عذر په وخت کې نه روزه نیوي شي نه قرآن راغیستی شي نه مونځ کولی شي نه نفل کولی شي نه تراویح کولی شي داسې عذر چې راغی نو بس صرف په مصله باندې کښېنه او مونځ چې څومره ټیم کې کو هغه ټیم دی وظیفې له ورکه چې څومره ډېر دی ووایي نو هغه ډېر ثوابونه به درته میلو شي دا د تراویح حوالې سره ما دا یو څو خبرې وکړلې انشاءالله دې نه پس راتلونکي زمونږ بیان دا به په FM 93 باندې ریډیو دلبر باندې د هر یو ورځې په 4 بجو نه واله 5 بجو پورې وي لکه نن د هفتې ورځ ده صرف د جمعې په ورځ به زمونږ دلته د بیان چوټي وي نور په هفته کې چې څومره ورځې دي په هغې کې به زمونږ دا بیان روزانه 4 نه 5 بجو پورې الله پاک دې موږ تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین